ګرانو ملګرو پېښور بورډ سبا په 28 جولای باندې د میټرک ریزلټ چې کوم دی هغې اناونس کړی دی. دې حوالې سره چې کوم ټاپرز دي د میټرک د هغې دپاره ایډیټوریل حال د پېښور بورډ کې هغې کې یو تقریب به کېږي. کوم ټاپرز چې کوم دي هغې ته به انعامات ورکړی کېږي. خو دې سره سره زه هغه سټوډنټانو ته میل فیمیل ته یو ریکویسټ کوم که د چا نمبر یې کمې راغلي دي نو بالکل به نه دل برداشته کېږي. مخکې کال به د هغې نه زیات کار وکړي. دغسې چې څونه والدین دي هغې ته زما دا درخواست دی چې ای دې په خپلو بچو باندې غصې نه کوي. ورته مطلب د چا که نمبر یې راغلی کمې یا د چا پوزیشن رانلو نو هغې ته دې غصې نه کوي ځکه چې پوزیشن یې لږې وي او سټوډنټان ډېر زیات وي نو کله به هم بچو له په دې باندې زور نه ورکوئ ځکه چې الله دې نه کړي چې دا نن سبا ماشومان خو ډېر زیات دل برداشته دي داسې څه غلط اقدام اوچت نه کړي کور نه ونه تښتي ځان ته څه نقصان ونه رسوي ځکه چې دا خبرې دونه کولو ځکه تاسو ته کوم چې دا ډېرې زیاتې عام شوي دي. د مختلف بورډونو ریزلټ ووتو به تاسو کتلی وي چې داسې کارونه پکې وشو نو ځکه زه ټولو مور پلار ته ریکویسټ کوم سوال کوم چې که د چا د بچو نمبر یې کمې رالی یا پوزیشن رانلو نو هغې دې بالکل نه فورس کوي هغې ته دې دا ریکویسټ وکړي سوال منت دې ورته وکړي او هغې له دې داسې کوشش وکړي چې بل کال د هغې نمبر یې زیاتې راشي. دې نه علاوه اکثر مور او پلار زه ګورم چې ټول خلک په دې نمبرو باندې او پوزیشن او ټاپ باندې ټول زور ورکوي. دې له پکار دي چې د بچو نه ښه انسانان جوړ کړي او ښه تربیت وکړي. که ښه انسان جوړ شي او نمبر یې کم وي نو به زموږ دپاره هم فایده ناکي او معاشرې دپاره هم او مور پلار دپاره.